أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدقت يا رب العالمين. مخکې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې وهدیناه النجدین. الله وایي چې د خلکو ته دوه لارې ښودلې، یو لار د توحید ده، یو لار د سمې ده د اسلام ته، یوه لار غلطه ده. اوس د ده خوښه ده چې دې کوم طرف او بیا چې څوک په غلطه لار د دنیا کې هم سزا ورکوي، بعضې مواقعو کې کني په آخرت کې د هغې لپاره سزا ده. او هر چې د دین لار ده نو په هغې کې په دنیا کې پیدې مرتب دي، اوچتوالی دی، عزت دی، احترام دی او سکون دی، آرام دی او ستا د دنیایي معاملاتو سمیدل دي او د آخرت په اعتبار سره د الله نزدېکت دی، قربت دی، د الله خاص ځایونه چې خپلو خاصو بندګان دی پیدا کړي او بلند کړي. الله دې موږ ته رانصیب کړي. بیا نن الله رب العزت فرمایي د آیات کې فلاقتحم العقبه، بس دې نه دي ختلې هغه ګاډۍ ته، هغه ګذرګاه ته، بس دې نه دي تللي په هغه ګذرګاه باندې، په هغه لار باندې. یا فلاقتحم العقبه، بس دې په اقتحام ویل شي په سختۍ سره یو غر ته ختل، لوړ ځای ته. نو دې نه دي ختلې په سختۍ سره هغه کنډه وته، د غرونو ترمنځ چې کوم هغه لږه شانتې دره وي هغې ته نه دي ختلې. نو اصل کې ترغیب د انفاق دی فی المصارف، دا نفقې ترغیب ورکول الله تعالی دا ترغیب درکوي چې صدقه کوه، خیرات کوه، د الله په لار کې مال لګوه. نو دا لږ ګران کار دی، دا په نفس باندې ګران ورځي. ته چې دا پیسې ورکوې ته وایې چې دا مې دونه په ګرانه ګټلې دي او ما ډیوټي کړې ده او ما زمینداري کړې ده، ما دا کړي دي، ما دا کړي دي. نو چې دا د خدای په لاره ورکوې نو سړي ته لږ ګرانه ښکاري. نو ځکه یې تعبیر الله وکړو په ګاډۍ سره یا په هغه لاره سره چې هغې ته سړی په سختۍ کې تېرېږي، یا هغه کنډو سره چې سړی پرې په سختۍ وروړي، یا هغه غر او اوچتوالی چې سړی په سختۍ ورخېږي. نو الله فرمایي فلاقتحم العقبه، بس دې نه دي ختلې په دغه ګاډۍ ته، دې نه دي ختلې په تکلیف سره دغه ګاډۍ ته، یا دې نه دي تېر شوي په تکلیف سره په دغه ګذرګاه باندې. یا فلاقتحم العقبه، دې نه دي ختلې په تکلیف سره په دغه کنډو باندې. وما ادراک، او پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته څه معلومه ده ما العقبه، چې دا کنډو یا دا ګرانه ختل چې په دې څه شي دي، په دې لوړ ځای ته چې دا په ګرانه ختل دي دا څه شي دي. فک رقبة، آزادول د زړګي د غلام آزادول دي، یا بله معنی وکړه فک رقبة آزادول دي د محبوس حقین چې کوم په خپل حق کې ګیر شوي. الله رب العزت فرمایي چې دا ګاډي څه ته ویلی شي چې دا په تکلیف سره سړی ورخېږي او په هغې وروړي وایي دا دې څه شي. نو الله رب العزت فرمایي فک رقبة، آزادول د سړي یعنې د غلام دی. غلام هغه د بل په اختیار کې لکه د څاروي خرڅېږي را خرڅېږي، الله دې وساتي. دا به مخکې اسلام ډایرکټ په دې بندیزم نه دی لګولی، اسلام چې دی دا منع کړي نه دي. نو خو څه حده پورې په وړو وړو خبرو باندې اسلام چې دی دا آزادول دي، وایي په دې خبره غلام ازادي، په دې ازادي. خو اسلام څه داسې خاص هغه نه دی ورکړی چې یعنې خامخا ته غلامان جوړ کړه. څه بعضې مواقع دي یا وجې د هغې د وجې چې دی غلام جوړولی شي.
الله فرمای فک رقبتن آزادول د غلام دي که هر قسم کافر مسلمان ورسو یا فک رقبتن اوس غلام نشته پرې نشته الله وی فک رقبتن آزادول دي د محبوس فی حقین چې په خپل حق کې د چانه 10,000 روپۍ راغستې دي 60,000 روپۍ راغستې دي لاندې راغستې اوس باغې کې ګیر حق نشي ادا کولی الله وی دې د دینه خلاص کا پیسې ولا لګي ورکستا وس کیږي نو دا د گاډې باندې په تکلیف سره دی دا به چې قرض دراغشتي او مزید کړی دی اوس بیا دا په قرض ولا زاده ملاوي دا ګران کار دی نو دا کې د امداد وکړه د مسلمان سره الله یې توفیق راکړي دا زشته په دې کې ډېر چا پیره چم باور کې شته داسې او خلک وي چې چانه پیسې راغشتي بیا یې ورکولی نشي پوره کولی نشي نو په سود باندې بیا چې د هغې سودونه وغواړي الله دې وساتي سود هسې هم ښه نه دی د الله سره اعلاني جنګ نو د الله سره څوک مقابله کولی په دنیا کې چې دا ته وایي دا ورته چې هلکه یو خان نواب درته وایي چې نن نفس زما دښمني ده نو بیا به یو جرګې والا مرلېږي بل به مرلېږي چې نه ته خو نه یم پوه شوی و مړه زما طرفه خو څه نشته او دا واغه سره د دې چې خاندان دې شته ستا په شان انسان دی ته ورته پټ کېناستې شي ډس پې کودې شي وغیره خو بیا هم یارېږي اوس الله وایي چې سود کوي زما ورسره اعلاني جنګ دی دا په وړو وړو خبرو لکه دا بعضې څیزونه داسې چې موږ ورته خیال لکه جران دی والا لګیا دی دا غنم ورکولو د جران دی د غنمونه دا ښه نه دي منه راغله خو موږ پکې ټول اخته دې څیزونه بعضو کې احتیاط پکار دی جزاک الله خیر الله فرمایي فک رقبة ازایات موږ چې وایي هلکه غنم ورکوله که زما غنم خو دې پرې خراب راغلی دی او 2 منه غنم ورکړو بیا هغه ته وایي چې دبره د دې په بدله کې بیا چې دې 1 من صحیح غنم راکړي نو جنس هم یو دی او وزن هم پکې دی نو دا سود دی سوچه سود دی ښه خراب پکې نشته سود یو طرف ته جید دی یو طرف ته حرام دی هغه د یو بل سره بدل کړو جنس یو دی یو څیز دی دی خو خراب جوار دی دی خو سم جوار دی دا خراب جوار دی سم ډېر ورکړو یا د دې هم سیوا ورکړو دا سم جوار دی دی لږ ورشه دا سود دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان خلک لړ شي مثال پتا و صرافانو له هلکه 100 روپۍ راکړه نوې او 800 روپۍ زړې ورکړي دا سود دی خلک پکې ټول اخته دی الله وایي اعلان جنګ مې دی ورسره الله دې موږ بچي ښه طریقه دا ده ستا غنم خراب رات بس پیسو ته یې واړه د هغې قیمت د قیمت په حساب باندې کار وکړه نو د سود نه به هم بچ شي لږ به کېدای شي هغه وختي ته ورته نقصان وغیره ورسه په سود نه به هم بچ شي او چې دغه شان جنس په جنس باندې ورکړي نو بیا چې بیا پکې ناسم حرامه ده جنس تا ورکړو ته ورته چې کال پس به ماله دومره راکړې نو کال پس کې په دې کې بلا بدله راځي یو څه راځي بل څه راځي دا پکې حرام نو د دې وجې جنس چې کله یو نو لاس په لاس کوي برابر سرابر وي بیا ورپسې نو کوي فک رقبة آزادول د سړتي او اطعام یا طعام ورکول دي بل څه شي دا سخته ګاډي دا وهل او اطعام یا طعام ورکول دي مستطاع الله مصرف لري خاص زیاده ته چې دا طعام په کوم ځای ورکې الله وی او اطعام یا طعام ورکول دي په یوم پداس ورځ باندې ذی مسغبه چې دا څه شي چې هغه ورځ چې هغه څه شي دا په هغه ورځ باندې چې هغه ډېر د لوږې وي د لوږې ورځ چې سړی ډېر محتاج دی اسیم ورکول وي و چې یو سړی ډېر محتاج دی هغه الله رب العزت فرمایي ورکړه او طعام یا طعام ورکول دي په یوم په داسې ورځ باندې ذی مسغبه ذی مجاعت چې هغه د ډېره د لوږې ورځ ده ریحان ترش لږ په مزه کوي مونږ دې دغه د پاسه پې راشي لږ په مزه د دې د پاسه چې کوم دغه او طعام یا طعام ورکول دي په یوم په داسې ورځ باندې ذی مسغبه چې هغه څه شی ده چې هغه ډېره ده هغه د لوږې ورځ ده نو
نو الله فرمایي چې دا کس چې دینو ډیره د لوګي ورځ د بچا باندې څه شي دا یا د خاوند د لوګي والا دی نو هغه چې دا ورکړه پیسې او طعام ورکړه یتیمن چې یتیم وي ځان قربا خاوند د قرابت داري وي ها ام سلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زماده تیر خاوند چې کوم اولاد نو هغه غریبانان اخیر ذکر نه کله خیرات ورکوم زما خیرات کی اوس کوم مطلب خاوند ته واده شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تعالی الله ډبل ثواب درکړي ځکه چې استغفر چې نږدې رشتہ دار له محتاج وي دې ته موږ چې زما ورسره لګي او کنه لګي زما سره زما خیال ساتي او کنه ساتي نو بس دا څه کوي چې ایدا ثواب کوي ډبل ثواب درته ملي ها الله فرمای یتیمان ذا مقربات خاوندان د رشتہ داري وي او مسکینان او مسکینان یا چا لرا غریب لرا حاجتمن لرا ذا مقربا چې بروت وي په خاور باندې چې خاورین مسکین وړي غریب یا لرا ورکه محتاج دي ګره الله دې محتاج نه وساتي ثم كان بیا الله رب العزت فرمای اوس چې دا پیسې سو ورکړي دا نه چې دې په تکبر او غرور کې دا هراتونه چې سو کوي دې په غرور او تکبر نه کوي دې په برابر نه دي الله وی هر یو نیک عمل چې هر نیک عمل چې دا باندې پوتې وچت نه کوي چې بس ما پر مونږ په دا ټول خلک کافران دي ما دا قران تلاوت کو دا ټول خلک په ګډه وړل ما تبلیغ کو دا ټول خلک په ګډه وړل ما علم زده دا ټول خلک په ګډه وړل زده دې تصوف شوبې دا ټول خلک په ګډه وړل دا الله وی سو مکان من الذين بیا دې وی دا هغه کسانو نه امنو چې ایمان راوړي سي راوړي ایمان والک شک د اله اعمال لپاره دې ان الايمان زکه دا ایمان چې مدار قبول طاعت دا مدار د قبول د طاعت د نیکو په سبب دې په ایمان باندې ایمان دې نه وروړي کلمه دې نه ویل لا اله الا الله الله رب العزت فرمایي عمل دې ما ته قبول نه دي نو کلمه الله دې استقامت پر نصیب کیها ثم كان بيعبد عامل عمل كون من الذين دعا كساننا امنوا چې ایمان وروړي الګا سبق ته توجه ساتي ښا وتواصوا یو بل توصیت کوي په صبر باندې وتواصوا وصیت کوي یو بل ته په صبر په صبر باندې یو بل ته وصیت کوي په صبر باندې وتواصوا وصیت کوي یو بل ته په مرحمت دا رحمت په معاملې سره د سره رحمت یو بل ته وصیت کوي چې الګا خلق باندې رحم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وتاسو رحم کې په هغه چا باندې چې هغه پزما کوي نو رحم به کې په تاسو باندې هغه ځان چې پسګيري اسمانونو باندې ها نو الله رب العزت فرمایي چې دا وصیت کوي یو بل تا پس سره په مرحمت سره چې رحم معاملې وکي الله اولئک اصحاب المیمنه دا صاحبان دا برکت والا دا سوال دي دا برکت والا خلق دي دا الله رب العزت فرمایي چې دې خلق تبا برکت نصیب کی الله دې بګي منګرا وري اولئک اصحاب المیمنه دا صاحبان د خیدا سوال دي دا سوال دي خیدا سوال دي الله رب العزت په خیدا سمنامه وري الله دې بګي منګو تاسو راولي ها والذین هاکسان کفروا چې کفر کړی دي بیا آیاتنا زمون پایاتونو باندې هم اصحاب المشأمه دا صاحبان دی برکت دي دا څه دي یاد کا چې ایمان ته نرانځي کی قرآن ته نرانځي کی دا قرآن خلاف دي نو ته چې دا برکت وي امون سره تا کوي امر دې ته خبره کوي او بابا اوس وفات شوی الله په دوه نو دا څه خبره وایي دا شیطان چې کله دا هر چې کله आवाज کوي نو حدیث کې راځي کلمه وایي او مشهور ده څنګه چې دا غیر د سیور د دې شیطان وي یا د شیطان اثر وشي په یو ځای باندې دې आवाज کې دا څه مشهور ده او دا څه دې نه موږ سره یو بابا وړه کې چې موږ ورته سي आवाज راته وی استاد دې دا خرچ आवाज کې دې دا څه چي نو ورته ویم دا غره داخله داسې وایي چې شیطان ویني په ځکه دا ګاونډیان دي دا پلان کې ای دا ټول دا خر आवाज کوي راکړي
نو به مونږ ودس نه کوي مونږ ودس لا بابا نه راته وکیل ځکه مونږ به نه راته وی مونږ نه چا سره کې وی مونږ نه راځي یا خر وی دی یو خر ساتي روزانه واسونه کوي راځي شیطان بل ګرځي چې راځي خبره راځي چې کم کس مونږ ودس نه کوي ته دین کار نه کوي دین په لونه چې بس واکې شیطان دا ورو دی بیان ها والذین ذا تاسو خپل ویلي چې دونه دا باندې وخی چې بل دی ورته لټین نه ملاويږي د په وخت کې متیازي وکي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین ذا کسان دي کفرو چې کفر کړی دي په آیاتنا زمن پایاتونو باندې هم اصحاب المشأمه دا صاحبان د زشي دي د ګس داس دي او دا به برکت دي مشؤوم دي بدنصیب دي بدبخت دي الله رب العزت دینه به بدبختی څه شي چې په ګس داس چاته الله امرو شي دی به همیشه د بار په جهنم کې پروت الله دې وساتي الله دې وساتي علیهم نار بدیبان بهوی مقصدا منطبق دا اور به راګیر وی مکمل به اخلاصي بنی دی به راګیر کړي منطبق به ټول مکمل کړي الله رب العزت دې په خپل فضل او کرم سره بچ کوشش ملګری دا کوي چې سبق لا پټیم باندې ترجمه دا یو کلاس وګڼي